غیرتمندو پښتنو السلام علیکم. والله زړه مې درنه ډېر خوشحاله شو. ما خو وې لارې درته بندې دي، سړکونه یې درته مات دي، خاورې پکې اچولې دي او کرفیو لګولې ده. خو ما پرون چې نوښار نه راتلمه لږ خاموش تاسو لږ دا هغه وکړئ، دا خلکو ته نه ښکارېږي. پرون چې نوښار نه راتلمه نو د ګل آباد د چکدرې لخوا بلا پولیس راته ولاړ و او کوشش یې وکړو چې ما ځان سره په زبردستۍ بوځي، خو زما ملګري وو هغه علاقې خلک رالل او هغه پروګرام یې دوول کامیاب نه شو. بیا زه تلاش ته چې رسېدم نو درې څلور دی کې ناکې خو ډېر په تکلیف منډې نه مخکې یو چیک پوسټ و، هغې وپېژندم خو ما ګاډی پې چې کوم دی پر مخکې کړو هغه هم راپسې شول. نو ما وی دا ګاډی ما سره یو نو خپل ګاډی مې پرېښو، یوازې پاتې شوم، یو کس را سره بل او پیاده لاړو یو بیټک ته یو دکان ته، او دکان کې شپږ زلمي وو، ټول د پي ټي آی کسان وو. هغې زه دې ځای ته راورسولم. هغه حیران و او پریشان و د حکومتي خلک چې دا په هلیکاپټر راغی که پیریانو راوړو. خو شپې یوه نیمه بجه پولیس یو 1500 لګ بګ پولیس راغی او په دې منسټر صاحب انورزیب خان په دې دیوالونو باندې راوړېدو او بیا ډزې را باندې شروع کړې او ډزې 10 منټه جاري وې. واورئ ما وی که ډزې نه که توپ یې وچلوو موږ به دا کنونشن کوو. د باجوړ ټولې لارې بندې وې، سړکونه مات وو، خاورې سیمټ او دا باجرې پکې اچولې وې. خو چې غیرتي پښتانه لوز وکړي او اراده وکړي نو داسې رسي لکه تاسو راغئ. زما خوږو باجوړیانو، د باجوړ تاریخ چې کوم دی د پښتو نه د تکړهتوب او میړانې نه ډک دی. ستاسو خاورې همیشه باتوران پیدا کړي وي، ستاسو خاوره سیلف میډ ده. په خدای چې باجوړ ته راتلمه دا زړه خبره درته کومه، نو ما په دې باجوړیانو باندې یقین و چې هغه موږ نامینده کوي نه او موږ په بدغسې راځي. بیګه شپې ما دا خوب لیدلی و چې دا چتونه به ډکي او دا پیدان به ډکي. دا واورئ دا ټول پښتانه چې کوم دلته موجود دي او هغه چې کوم دا خبرې اوري زمونږ د پښتو دا تقاضا وه چې موږ په دې ټیم کې چې 9 مهینه بعده کومه زمونږ په خاوره دوی قیامت جوړ کو. واورئ دا زمونږ د وینې تقاضا وه چې موږ خاموشه نه وی پاته شوي او یوه دیکه یې پکار وه، پرچې مو وخوړې، چاپې مو وخوړې، وال ټکول، نیول، دراز غوبل، دا هر څه مو تېر کړل. نو واورئ هر یو کنونشن کې یو ځل بیا دراز غوبل دی، نور هېڅ نشته. موږ خو تاسو تجربه کار کړو، تاسو موږ ته لار وښیله. ستا د پرچې 10,000 تا دراز غوبل 10,000 تا 10,000.
پښتانه به کنونشنې کوي، پښتانه به سیاست کوي، پښتانه به ووټ کوي. او په خدای چې څنګه د نن باجوړ کې کرفیو لګولې ده، په ټول پښتونخوا کې راته کرفیو ولګوه، خو پښتون اوس نه کلاریږي. پښتون دا لوړې ده، دا یې لوز ده ځان سره، د خپل خان سره، د خپل خوی سره، چې زه به 8 فروری ته د دې ټولو خبرو بدله خلمه. والله زړه مې درنه ډېر خوشحاله شو. ما خو وې لارې درته بندې دي، سړکونه یې درته مات دي، خاورې پکې اچولې دي او کرفیو لګولې ده. خو ما پرون چې نوښار نه راتلمه لږ خاموش، تاسو لږ دا هغه وکړئ، دا خلکو ته نه ښکارېږي. لږ وروسته کار پرون چې نوښار نه راتلمه نو د ګل آباد د چکدرې لخوا بلا پولیس راته ولاړ و او کوشش یې وکړو چې ما ځان سره په زبردستۍ بوځي، خو زما ملګري وو، هغه علاقې خلک رالل او هغه پروګرام یې دوول کامیاب نه شو. بیا زه تلاش ته چې رسېدم نو 3-4 دی کې ناکې خو ډېر په تکلیف منډې نه مخکې یو چیک پوسټ و، هغې وپېژندم، خو ما ګاډی پې چې کوم دی پر مخکې کړو، هغه هم راپسې شول. نو ما وی دا ګاډی ما سره یو، نو خپل ګاډی مې پرېښو، یوازې پاتې شوم، یو کس را سره بل او پیاده لاړو یو بیټک ته، یو دکان ته، او دکان کې 6 زلمي وو، ټول د پی ټي آی کسان وو. هغې زه دې ځای ته راورسولم. هغه حیران و او پریشان و د حکومتي خلک چې دا په هلیکاپټر راغی که پیریانو راوړو. خو شپې 1:30 بجه پولیس یو 1500 لګبګ پولیس راغی او په دې منسټر صاحب انورزیب خان په دې دیوالونو باندې راوړېدو او بیا ډزې را باندې شروع کړې او ډزې 10 منټه جاري وې. واورئ، ما وی که ډزې نه که توپ یې وچلوو موږ به دا کنونشن کوو. د باجوړ ټولې لارې بندې وې، سړکونه مات و، خاورې سیمټ او دا بجرې پکې اچولې وې، خو چې غیرتي